د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلګون مشر بلاول بوټو زرداری منلې ده چې دوی د خپل حکومت په مخال نه توانېدلې چې ادارې د خپلواک او صلاحیت په اساس کار ته اړ کړي. بلاول بوټو وایي چې دا سیبري لکه زمونږ مشرانو چې پریکړه کړې وي لکه څنګه چې هغوی 10 کاله په کومه طریقه سیاست وزغملو موږ د خوم پراتلونکو کې دغسې وکړو. خو بلاول بوټو وایي چې نور ځوان نسل د روایتي سیاست نه تنګ شوی دی. هغه دا خبرې تیر ورځ د قومي سملې غونډې ته خپل الوداعي وینا کې په داسې مخال کړي چې څېړونکي پاکستان کې د پی ډي ایم د ائتلافي ګوندونو په ګډ حکومت نیوکې کوي چې لکه د عمران خان د تیر حکومت په څېر اوسني حکومت هم د خیوات د طاقتور پوچ په لاسونو کې لوبېږي او په ازاده توګه هیڅ ګامونه نشي اخیستی. بلاول بټو چې اقتدار کې لراتلو وړاندې سیاسي چارو کې د پوځي مداخلې سخت ناقد بلل کېدو. په خپل وینا کې ویلي چې سیاسي قوتونو تبه نه خپلو کې کېناستل او نه دا پریکړه کول وي چې د فیصلو کولو واک باید د چا سره وي. هغه ویل کله چې دوی حکومت ترلاسه کړو نو ټولو اراده وکړه چې مخکې کمې تېروتنې شوي دي د هغې د سمولو هڅه به کوي. سیویلین ادارې به مضبوطوي، د پارلمان وقار به ځای ته راوستلي او جمهوریت به پیاوړی کولی شي. او اوس به تاریخ دا فیصله کوي چې موږ په دې کې بریالي شوي یو. د نوموړي په خبره کله چې دوی حکومت ته راغلل نو د یو داسې اپوزیشن سره مخ شول چې نه یې د جمهوریت فکر لرلو نه د پارلمان او نه د ملک یا ولس په فکر کې وو. خارجه وزیر ویل چې د اپوزیشن کار دا وي چې د حکومت ناسمو پالیسو ته ګوته ونیسي. خو هغه وایي چې اپوزیشن تر اوسه هیڅ سبق زده نه کړو او همغه طریقه یې نیولې ده چې نه به په خپله څه وکړم نه به تاسو کولو ته پرېږدم. د هغه وینا وه چې دوی ته چې د واکمنۍ کمې 15 میاشتې په لاس ورغلې وي په هغې کې ونه توانېدل چې ادارې په خپل صلاحیت کې دننه کار کولو ته اړ کړي. خو ویې ویل چې دا د اپوزیشن هم فرض دی چې خپله رویه سمه کړي او زمونږ هم ذمواري جوړېږي چې سیاستمداران پاتې شو د سیاست او جمهوریت د مضبوطو هڅې وکړو. خو هغه وایي چې ښکاري داسې چې زمونږ مشرانو پرېکړه کړې ده لکه څنګه چې تر 30 کالو سیاست وزغملو مخکې مونږ هم باید همدغسې سیاست وکړو. خو زمونږ ځوانان د دې روایتي سیاست نه تنګ شوي دي. هغوی نه اوس په موږ باور لري او نه په بل چا او د ملک تر ټولو لوی اساسه همدا ځوان نسل دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400